بسم الله الرحمن الرحیم. باب الحدث فی الصلاة. دا باب دی پا بی او دا سکیدلو پا منس کی. حدث ملیس ویلی کیگی قضای حاجت تا، اصطلاح کی ویلی کیگی اغا کار تا، اغا قول فعل تا چاگی سر اصطلاح کی ویلی کیگی اغا شی تا چیا خو غسل واجبی لکه انزال او یا اودس واجبی یا دسی وایا جنابت راولی او یا بی اودسی راولی. نو کسړی په مونځ کې دی او دغه حالت ورته پیښ شي دغه بیان راته کوي. مخکې سره مناسبت دا دی چې مخکې د عام صفت صلات بیانو او اوس کم عوارض دي چې مونځ کې او بی اودس شي دغه بیان کوي. عوارض خلق شاته ذکر کوي. نو ټول لږ برو ګوري چې په نفس مسله پوه شو. ګورئ زه په مونځ کې ولاړ یم، مثلا یو رکعت مې وکړو، امام یم یا ځان لمونځ کوم او دی کې بی اودس شوم، یا مقتدی ما یا امام یم یا ځان لمونځ کوم بی اودس شوم، نو ما ته حکم دار فورا بشاته شمو په دې خلی پوزه باندې بلاس کېدم. خلکه د وداسې ظاهره کم لکه چې پوزه مینې شول او یا الټۍ مې وکړلې. خلکو ته به پته ولګي بس په سبونه کې به تېر شم، خبرې اترې به نه کوم، لاړ به شم هلته به اودس وکړم. نو که امام الله نو فارغ را به شم سب کې به ودرېږم. که بیخي رکات رانه نه وتلی به زړه په زړه به یم، او که رکات رانه یې وتلی و په دې منځ کې نو امام چې سلام ووړی زه به خپل بقیه رکات ته پاڅېږم. رسۍ به دې خو تش به پکې ولاړ یم چپ. که څوک پکې قرت ویم څه معنی پکې نشته. او که امام رانه سلام اړولی و نو که کوم ځای کې مې اودس وکړو عقل ته ودرېږم ټیک ده، او که واپس کوم ځای کې مې مونځ شروع کړی و عقل ته ځان راورسوم هم صحیح ده. دې ته بنا ویلی کېږي. مخکې دوه رکعته شوي وو بقیه دوه وکړي، یو شوي وو بقیه درې وکړي، درې شوي وو بقیه یو وکړي. او که داسې کې چې اودس مات شو بس لاړ شي اودس وکړي مونځ اثر نه و شروع کړي، دې ته استقبال وایي. دا هم صحیح ده. استیناف دا بهتره ده، بلکې اندې وایي والاستئناف افضل. پوه شو پې البته د دې کار دپاره شرایط دي مولوي صاحب، د بنا دپاره شرایط دي. تاسو یې لږ واورئ بیا به پوه شو. په هغې کې اول شرط دا دی چې حدث به داسې حدث وي چې هغه موجب د غسل نه وي. اوس دته انزال وشو په مونځ کې او زه غسل کوم او راځم بنا کوم، داسې نشي کولی. بلکې حدث به داسې چې هغه به صرف بې اودسي راولي. دویم شرط ولدار دی د قدري په حاشیه لیکلي ښه د حدث به نادر الوجود نه وي. دا کتاب کې راځي داسې حدث بني چیرته کله کله پیش راځي لکه خندا شوله په مونځ کې وغیره. خپل بیان کوي رستو احتلام مو ته مونځ کې وشو، اوده شو یا لیوانی شو، دا داسې حدثونه دي بې اودسي راولي چې دا ډېر کله کله وي. دې له اعتبار نشته، دې کې به هم مونځ د سرکې بنا نشي کولی. دریم چې کله ته بې اودسه شولې نه په دې بې اودسۍ کې د یو رکن نه ادا کړی، قلارې بې اودسۍ یو رکو کې قلارې سجده پوره کې اوس به تش استناف کې بنا نشي کولی. نو حکم دار فورا به وځي فورا. ښه څلورم شرط ولدا دی چې کله ته اودس دپاره لاړې د مونځ منافي عمل ونه کړي، داسې نه چې چا سره خبرې ګپ شپ هم لګې په اودس کې یا په تلو راتلو کې. که مونځ منافي عمل دی وکړو، دا منافي عمل چې اودس لځي قبلې ته دې شا کړه اودس کې واپس را روانېږي، دا سباق نه کوي. دا خو بنا بر ضرورت دی. د دې نه علاوه چې کوم منافي د صلات اعمال دي، د مونځ منافي اعمال هغې سره به دې ګورې بنا ختمېږي، بیا به مونځ د سره کې څو شرایط شو. پنځم بغیر څه د عذره په اودس کې لیټوالی ونه کي، اوبه نشته لیټ شوې څه خبره نه ده، هسې بس قلارې ناست یې اوس په قلاره بې اودس وکړي او بیا چې هغه بغیر رکعتونه پر کومه یعنې بنا کوم نشي کولی، به استیناف کې. شپږم دغه دوران کې بل حدث را نشي. تا موزه باندې مسه کړې وه، مثلا 5 بجې دې مسه کړې وه او ته چې اودس لاړې 5 بجې شولې، هغه حدث سابق رالی که نه. نو که دغه شان صورت رالی
موضوع باسخ پیوین زغره وی چې نه مونږ دی پوره کو او داسې پوره کو مونږ به سره کې استناب نشي کولای څو شو شپږ شو کنه وم کچری امام وی نو داسې کس په ځان په خلیفہ نه جوړي چې دا هغه امامتي مقتدیانو ته نه صحیح کیږي یعنی امی سړی جوړ کو مقتدیان ټول قارین دي برونم قصه کړی و ورسېدلې په راځي نور انتهایی آسان دی او ډېر مزیدار سبق دی صاحب د قدرت چې مسله بیانې نو داسې بیانې دغه خلاصې دغه شي یو سړی ته په مونږ کې بیا د سیراله نو دا به مونږ فرید یو که امام وو څو نو بس بل کس به د ځان په امام جوړ کی او دغه طریقه دا د کپړو نه به ونیسي او منبر ته به راکاږي خبرې به وته نه کوي چې الکه را دي خو شباقي مونستوک ازما او داس مات شو کدا سی وکړ ټوله قصه خرابه لاندې لیکلي به ویما او لاړ به شیخ خپل او داس به وکي او ک یو رکعت کړي او ک دوی کړي بس هغه به شي یو نور به بنا وکي یعنی بقې رکعتونه به وکي وګورئ ومن سبقه الحدث چاته چې به اختیار راشي به اودسي په صلات په منځ کې ان صرف من نبواوړي نو بس فین کان اماما لاندې لیکلي دي ان صرف فی الحال بلا مقتن تم مناړي فی الحال بوړي کدا شرایط کې مو ویل کنه ډایرک بزي کني ګوره منځ فاسدي کی وجدار د څومره ادایګي چې به اودس وکړه دغه جز فاسد شو کنه او صلات تجزینه قبلې په دې اعتبار سره چې لګ دی فاسد او نور د صحیح ټول فاسدي دا سمانه کې ډایرک بزي فین کان اماما به کچری دا امامو استخلف بل څوک به خلیفہ جوړ کی لا اور بسیلی کړي لاندې هو اياخذ بثوب رجل ويجره الى المحراب نهایه کې دي کپڑے نه وېونی سي محراب ته به راکاږي وتوزع ودس بوکی وبناو بنا بوکی بنا معنا بقي رکعتونه بپورکی برګوري جی امام شافعي رحمه الله فرمایي او دا قياس هم دي چې مونږ د سره کی او وجه ته تاسو کې دی یو خو د منځ منافي اعمال وکړه لاړې او د اصلاح قبله ته شاکړه لدا خو عمل کثیر دي د منځ منافي دي دریم نمبر مفسد موجود شول د منځ چې هغه او د ماتي دي د دوه کارال که یوم راغله و منافی عمل مزماته دو دا سره کېدل لازمو یا بیا د څه شوی وي دلته خو دواړه رال نو که یوم به د دواړو کې وي مونږ سره کېدلو کنه دلته په طریقې اولاد سره کېدل پکار دی د امام شافعي رحم الله رائے دا او دا ماول قیاس هم دی وایو شو بلکې هغه قیاس کوي چې اوسره په زور ځان به او د سکه په زور نو به موږ حناف وایو استیناب بګید سره کوي به بنا نشي کوله چې بزور ځان به او د سکی او د خپل به او د سشي دواړه یو شان دي کنه نو دواړو کې دغه خبره ده چې منز مفسد فساد پکراله به او د شو خلاصي به وګوره والقياس قياس زاد يستقبل چې استیناب دی وکي د سره دی منځو کې وهو قول الشافعي رحمه الله وجد هذا لان الحدث ينافيها حدث چې د خو منافی د صلات سره او شه د خپل منافی سره باقی نه باندې کیږي لہذا منځ چې یو رکعت کړي کدوې کړي دا د بي او د صحیح سره باقی نه باندې کیږي بل والمشي لان الحدث ينافيها والمشي والانحراف او مشي تک والمنزنا والانحراف د قبلين اوړېدل يفسدانها دا منځ فاسدي دا به بل رااله فاشبه نو د دې مشابهت رااله د حدث سره الحدث العمد عم چې بزور څوک ځان به او د سکه غي سره ولنا قوله تعالی برګوري جی قوله عليه السلام موږ د بار د نبی عليه الصلاه والسلام قول دلیل دی ته ویل کیږي استحسان بالاثر کا قياس بو تبريد دا مخکې تیر شوی مدارس من قاء سکولټي وکي او عفا یا د بوزین اوبر وین روان شي او امذا یاتي مزي روان شي ظالم بچی نه منځ کې مزي پیژنې یو منی یو مزي یو ودی ویری مکنه مخ انا رجل مضى حضرت علی فرمای وامذا فی صلاته یا په منځ کې دی مزي لاړ شي نو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمای فلینصرف امر د بار د وجوب کنه خدل د استحباب دی اباحت دی ما بار د
اباحت دی نو واپس تشي ولې توضا او دستي وکي ولې ابن بنا دی وکي خپل صلات باندې الکه دې کې ولین صرف دا خو د بار د وجوب دی مون دی پریدي او دس دی وکي دا وجوب دی ولې ابن کې د بار دی اباحت دی صرف بنا دی وکي خپل منځ خدا الکه ولې شي ما لم يتكلم ما شرایط کې سی ویل چې ترڅو پرې د منځ منافي عمل نه کړي دا خبري خو منافي عمل له بل حدیث اور نبی علیہ السلام فرمائی اذا صلى احدكم کله چې کس منځ کې بتاسو کې فقا الټیو کې اور عفا یعنی د پوزي نبی نه لاړ شي فليضع يده على فمه نکی دي د لاس خپل په پوزا د لپاره چې خلکو ته پته ولګي او چې بدګمانه ختم شي وليقدم او دادی مخ کې امامي څوک د مخ کې تاسو له ګورئ مدرک هغه مقتدی ته ویل کېږي چې د اول رکعت نه امام سره ملګری څه ته وایي مسبوق هغه ته وایي چې یو دوا درې څو رکعتونه دي تلی نو وایي مدرک دې مرګري مدرک دې را مخ کې مسبوق دې را مخ کې ځکه هغه چې به کله د منځ خلق منځ پوره چې د بلانې پوره به بل را مخ کې کوي ناس تکرار بګي دي وليقدم را مخ کې دي کې من هغه مقتدی لم يسبق بشيء شغنا سبقت د سني شوی رکعت نیمتنی تله باقي هغه قیاس کړو چې څوک په زور ځان به او د سکی منځ به د سره کوي بنان شي کوله دا خبره کړې وکنه دغه شان وېدام دې مونږ وایو والبلوا حاجت چره فيما باغ صورت کې يسبقو چې به اختیار به او د سراشي دون ما نه پاږي يتعمدو چې بزور حدث راولي من خبره په حاجت بنا کړي پچا سولنواله تر 20 پورې ماده وی کړ پاغیم بنا کړي دا حاجت په حکم د ضرورت کې ګل حاجت تنزل منزله الضرورت خاصه او عامه ماده د 31 نمبر حاجت خو د ضرورت پشانی چې کوم ځای کې ضرورت ولته وي هغه چې خپل به او د څه په زورې غزان به او د څه کو نه به کولای والبلوا فيما باغ ذکر يسبق چې به اختیار به او د سراشدون ما نه باغ ذکر يتعمدو چې بزور راولي لہذا فلا يلحق نب ملحق کول شي بزور به او د سی به به اختیار به او د سي سرا فلا يلحق نب يوز کول شي به اختیار به او د سی به بزور به او د سي سرا چې دواړو کې د مونږ سره شي دواړو ټکیږي کا والاستئناف افضل د ویلو منځ بهر حل د سره کول څه افضل دی وجدا د اختلاف نه بوزي امام شافعي رحم الله نه مني کنه بنا مذهب ټول به اتفاق شي تحرزا ان شبهه الخلاف دې لپاره چې بچاو راشي د شبهه د اختلاف نه وقيل الکه دا خبره زبردست سره څوک کوئی کزال لمونځ کوي توجه جي ځان لکه به دې سره کی او که مقتدی دی یا امام دی به دې بنا وکي چې د جمع فضیلت فوت نشي جمع رانی ولې ده کنه نه چې بقایه رکعاتونه وکي نه د سبې لکه چې جمع کې شریک دي فضیلت د جمع به ته ملاوي شي او کزان لې بس به خاصم ځان لدي وقيل چاویل المنفرد يستقبل منفرد بين سركي دا ولفظ ده والامام والمقتدي يبني بنا بكي صيانه لفضيله الجماعه دې لپاره چې بچ کی فضیلت د جماعت هغه مات نشي والمنفرد تاسو له ګورئ جی ټول بر ګورئ کڅوک ځان لمونځ کوي یو رکعت دو رکعت پس یو د سماج شي او د سلال شي بنا کوي نو کوم ځکه چې یو د سوکو الته د مونږ زیری عملته دی وکي کوم ځکه مون شروع کړي الته راتګ ولا څه ضروری نه دی بس خبره ختمه او کال تراجم ټیک ده پوه شو بده دا خدا شو والمنفرد ان شاء اتم في منزله مون دی بوره کې بخپل ځای کې کوم ځکه چې یو د سوکړلو غزه یادای وان شاء عاد الى مكانه او که خو غشي واپس شي غزه د کوم ځای کې چې مون شروع کړي او د سیمات شوی او مقتدی چې دی برګوري چې دا خو منفردو دیم مقتدی نو مقتدی با تاسو برګوري ټول کچري امام د مونږ نه فارغ ود چې او داس کولو د بدی صورت کې غزه تر تک نه دی ضروری کوم کې چې او داس کول ته مونږ پوره کولای شي ټول پوي شو که امام د مونږ نه څو فارغو توجه یا کوم کې چې او د سوکړلو دلته نه امام پس اقتدا کوي ودريږي نو اقتدا یې صحیح کیږي نه به ملته ودرېدل شي سواک نه کوي پس ملته امام پس اقتدا کوي کنه ما ویل کې امام فارغ ملته کول شي یو امام فارغ نو خو هغه ځای حایل منځ کې نشته دی
یعنی او د سونه کې او د سو کله را کوشو جمعات ته او امام بس نور سبونه دي دام بس ودرېدل اول سب نه راغلي په اخر کې ودرېدل بس ټیک ده اقتدا صحیح کیږي کنه پوه شوي په د دوه صورتونو کې د قضا کې کول شي یعنی کوم ځکه چې شروع کړي هغه نه علاوه بل ځکه کول شي لنډه ده توجه جی اوس کې امام نه دی فارغ یو کوم کې 1400 کو دلته کني تړي اقتدا نه سي کیږي منځ کې حائل لیکوڅه ده 200 نه زیاته فاصله ده جمعات نه علاوه ځکه ښه کوړو کې جمعاتي کې به 200 نه زیاته فاصله هم سبق نه کوي کوم کې چې امام لا فارغ نه دی یو دیم کوم کې 1400 کو دلته کو ودريږي نو اقتدا امام بس نه صحیح کیږي حائل منځ کې نه هر دی کوڅه ده 200 نه زیاته فاصله ده جمعات نه دا بار دی په دې صورت کې غزي کې نه کیږي ها راضي باق خپل ځلا پوه شولې په کنه به وي ما سوي مقتدی چې د يهود ویلا مکانه مکان ته وبس کیږي کوم ځای کې چې مون شروع کړو الا ان يكون امام وقد فرغ کې امام فارغ وس بس به ضرورت نشته یو او لا يكون بينهما حائل یا نوی د او د امام درمنځ څه فاصله نه حائل نه وي ما سړي حائل لی اقتدائی دا غزین ٹکی کی بس ٹک دا غزین دی وکی اگر چی امام نہیں فارغ ومن ظن ان لو احدث فخرج من المسجد الک دی مسئلہ کی دو صورت دی الخطأ في ظن الحدث الطاري او دیم نمبر الخطأ في ظن الحدث الاصلي تاسو برو ګورئ ان شاء الله پوهه به شي کا یو سړی دی بمنس کې ولاړ دی او بمنس کې وته ګمان را لچی لک ازما او د سمات شو کچیر ترانه ساس کې وشو مثلا بس منځ پرې خود روان شو رسو ته پته ولګېدل چې لاس ما زیواله چې په ساس کې ماس کې خونه دی شوی او داس نه دی مات اوس بیره کولی شي واپس دوه رکعات کړي بقیه دوه کې کنه استیناب د سره کوي به پای نشو سمې ویل یو سړی دی بمونځ کې دی او ګمان ورته وشو چې او داس می مات شو رڅنګ چې روان شو ته واپس اندازه ولګېدله چې نه دی مات نو بنا به کوي تاسو ویږي بار بار بنا څه تعریف بکوما ازول منځ پوره کول کنه استیناب به کوي د سره کول د دوه اصطلاحات یاد کې بس پاسانه وخت خبره کو ورسېدي جواب ورې دوه صورتونه کله جمعات تی کراس کړي جمعات نه را بار شوی بس به استیناف کوي او کچري جمعات کیلا ورته اندازه وشي چې به یو دستا بس به بنا وکي دا شیخین راي ده او دا مفتابه ده امام محمد رحمه الله وی دوالو صورتونو کې دي استیناف وکي او دا څنګه دي ما ته روان شوی ځوان پوهه شي به ومن ظن تجګمان وکي انه احدث چې دا خو به او دس شو فخرج من المسجد جمعات نروزي دا ول صورت د جمعات نروت له باقاعده ثم علم به علم را لانه لم يحدث چې به د څه شوی نه دی نو دې صورت کې ما ویل استقبل الصلاه منذ د سره کوي وان لم يكن خرج من المسجد دا بل صورت دی او کچرنی چې وروته د جمعات نه يصلي ما بقي نو بنا بقي بقي منذ بقي والقياس قياس دواړو کې دا دي چې مونږ سره کی څنګه چې امام محمد قول رحمه الله فيما بدواړو کې استقبال له او روایت عن محمد رحمه الله وجه سره لکه قياس ولې دا وی چې د سره دي کی بھئی بنا خواله ته کولای شي چې بنا بر ضرورت منځ پرې دي او بیا د څه شوی دلته ضرورت پتن لګي پوه شوي کنه بنا خو بالا کې چې بنا بر ضرورت منځ پرې دي قبله تشاکی را روان شي او دلته ضرورت نشته له بلا ضرورت دا کارونه کړی دي وګورئ کوم ځای دی لوجود الانصراف من غیر عذر ذکر دار او بشوه بغیر د عذر وجلس نو باغي داغي نه نشو ګرځولې چې بنا دی وکي کوم چې د بنا مسله ده وجد استحسان دا د صغرا انه انصرف على قصد الاصلاح الاكبر غريبي د چې دا منځ پرې خذل او روان شو د استپاره نیت یې سو چې د منځ اصلاح وکم او د اسمه لکه شمات شو به د څخه کیږي کنه چې د منځ اصلاح وکم او قانون دار څوک چې د مون د اصلاح د پر عمل کې غي سره مون نه ماتيږي نه پیږي به کچري رښتیا ومنه د او د سمات وي رښتیا ومانه او دا کاری کړه وي مونږه ما دیدلو بنا جایز وکنه نه ته هم داغي بنې دا کار کړي دی کنه څه وي
انه انصرف على قصد الاصلاح دي سلیمون سپری خود لو بقصد اصلاح باندې لاندې لیکلی او قصد اصلاح دسی د ملحقی په حقیقت اصلاح پورې وای چې حقیقت اصلاح د باره منصوري کړي یعنی او د سمات شوی دی ګوي چې خپل وین بس الا ترى تنغوري انه لو تحقق کچری موجود شوی وي ما هغه شی توهم او د چی وهم کړو یعنی او د سمات شوی وي به خو بنا کول شو لګنه بنا على صلاته فالحق لن د ملحق بشي قصد الاصلاح بحقيقته قصد اصلاح بده شي لکه حقیقت اصلاح یعنی او د سینه د مات خو قصد پر روان او د صبر روان شو نیت دا ولکه چې مات دی دا بده شي لکه چې مات دی او روان شوی دی بلا کول شي کنه په قصد کې کول شي خو ما لم يختلف المكان خداغه صورت کې چې مکان نه مختلف شوی جمعات نه را بر شوی لا نه بالخروج بخروج سره وان كان قد استخلف اوس کا بده مسله کې امام تاسو لږ برو غره سو امام او ګمان و تراله 14 می مات شو بلکې سي خلیفہ جوړ کو چې لږ رااله جمعات کې وته اندازه ولګدل چې نه دی مات ټول منفاسد شو ولی زکه دلته دا یو کار زائد وکړو کنه چې بلې رامخ کې کړلو وان كان قد استخلف فسدت ولي لانه عمل كثير من غير وزر دا بل شاته سبنا مخکې منبر تر محراب تر وصل دا ملي کثیر دی کنه او بلا عذر وکړلو منځ صفاسد شو ملي کثیر بیان براشي ان شاء الله ضمن نمبر خطا في ظن الحدث الاصلي يعني كذا كبا خطا او دسي وو او ړکی را لکمات شو داسې وکنه تاسو به برګوري لکشن منځ کې ولاړ یو رکعت یو کو یا دوا او ګمان او تداراله لکه چې زما د سر او د سونه مات شنو ونه او به منځ پرې خو د لوراله ورته وریاد شو چې ودس خو ملاشتا نزلته بدوالو صورتونه کې د جماعت نه راوته دی او کنه دی راوته منځ به د سره کوي پدن لګي مو شوي کنه سمي ویل منځ کې وته اندازه را لغالب ګمان چې لکه ما به او د سمون شروع کړی دی منځ انصراف وکړو نو به وته اندازه ولګیدل چې د خو مشتا نو که د جماعت نه راوته هم د سره کوي به منځ او کروته به هم د سره کوي وجه وایو وهذا بخلاف ما الخطأ في ظن الحدث الأصلي وهذا بخلاف ما إذا ظن أنه افتتح چې وای ما خو افتتاح کړی دا علی غیر وضوء می کړی بغیر د صفن صرفا منذر وبشو ثم علم به د بد ولګدل ان ولا وضوء خو په د سکیما حيث تفسد منذ فاسد شو الا ما خرج اگر که جمعات نه راوته وجه دا فرق تلغه کې لکه الته چې منځ پر خودلو د پاره د څو اصلاح سره بارو چې زما او د کوم بقې منځ پر کوم او دلته څه وایي ما خو د سرونه هغه یو رکعت دوه کړي هم نه دي شوي دا سوچ یو کنه دلته قصب کې د رفضو چې مون مات لاړم ځکه بیا د څه مون نه شروع کیږي کنه پته لګي بوي شوي اول کې یو ک دوه رکعت کړي دي نو وسمه او د سمات شنو هغه دوه رکعت خو می ټیک دي کنه دا سوچ یو نو زما اصلاح کوم راځم او دلته وی دا یو دوه می کړي دام نه دي شي ځکه به د سمې شروع کړي دا نو دا کوم دوه می چې کړي دا می پرې خو د لاړه متي دا ساقط کړه 50 ماده د ساقط لا يهود كما ان المعدوم لا يهود ساقط شي نو بس کیږي بس ختم شول وګورئ لان الانصراف على سبيل الرد دلته خو د انصراف شو د په طریقې د ترک صلاتو الا ترى تنګوري دي صورت کې وګوره که برشته وي او داس نه وي او به یو داس کړي وي دا کوم دوره کې چې کړي ودا په حساب دي شو اول ته حساب دي شو که خیر وګورئ الا ترى تنغوري انه لو تحقق كشري متحقق شوه ما غشي توهمه د چې داغي وهم راغلو يستقبلوا استقبال بلازم استئناف فهذا هو الحرف هم دق فرق دي هم دق اصل له تاسو به شولې هلکه دل خبره جمعات کې وخا جمعات نه کرا بار شوی غوالي مسلې تلال شي که جمعات نه را بار شوی بنا نشي کولای او کني را بار شوی کولای شي یعنی منځ کې وتا ګمان را لې چې او د سمات شو چې روان شو منځ به وریاد شو چې نه دی مات بلکې یقین و تراله چې او د نه دی مات نو موږ ویلو که جمعات نه وته وو استناب بکئی کنه وته بنا بکئی د سیوا خدا خو جمعات خبره ده کله جمعات نه بارو نه به اوس بارو ګوري
کله جماعت نه بار چې ته یو ځای کې مونځ کولو نو کله دې شاته سپونو نه را بار شوی او دا به داسې لکه جماعت نه را بار شوی دی استناب به کوي او کله شاته سپونه لا نو کراس کړي وریا علم یې رالی چې اودس شته دی لا نو داسې دی لکه جماعت نه نه دی راوتی بنا دې وکړي دا خو شاته راتلو او که ګس طرف ته ښي طرف ته تللو بیا هم دقه مسله ده که سپونه یې کراس کړي و لکه چې جماعت نه وتی دی استناب دې وکړي که نه یې کراس کړي بنا کولی شي او که مخکې تللو نو که مخکې دغه لګي که مقتدی وو مخکې سپونو دغه حکم دی او که امامو که مخکې ستره و چې د هغې نه ورتېر شو جماعت نه به بار حسابېږي که نه یې ورتېر شوی بنا کولی شي او که ستره نه وه مخکې ستره نو بیا د شاته سپونو په مقدار که مخکې تلی و خیر دی خو که دې نه هم زیات تلی و بیا بنا نه شي کولی بیا هم که پوه شوئ وګورئ ومکان الصفوف بالصحراء او مکان د سبونو په صحرا کې له حکم المسجد دې لپاره د مسجد حکم وي ولو تقدم قدامه کچری مخ کې شي مخ کې طرف کې فالحد الستره به حد ستره ده وان لم تكن کو ستره نه و په مقدار الصفوف خلفه نو مقدار د سبونو شاته چې څومره دي دومره که مخ کې لاړې خیر د خو دې نم زیات لاړې به د شو لکه جماعت نه بار شوی او کزال له منځ کولو دا مې نه دی ویلې صحرا کې ځان له منځ کولو دا سجدي زي څه دی دومره کتلې و مخکې یا شاته ګس طرف ته ښي طرف ته نو ګویې چې له جماعت نه دی بار بس ټیک ده او که دې نه هم زیات تللی و بیا د استناب کوي بیا بار دی جماعت نه خو دا کومه مسله کې د ټولې قصې وشولې چې اودس یې و رکات دوه پس ورته ګمان رالی لکه چې مات شو او بیا مونځ پرېښودلو او واپس یقین شو چې نه دی مات هغه مسله ده وإن كان منفردا فموضع سجوده من كل جانب هر طرف نه نوع ثاني من العوارض النادره دا وسبوري د کوم عوارض بیانو چې کوم بار بار راتلل ښه څو لکه بیا د یو پوز نه روانه شوله هوا ته خارج شوله لاس نه روانه شوله دغه خبرې وي وساغه عوارض د منذکرال چې هغه چیرته کله کله راځي ما شرایط کې ویلي د عوارض بني منذ کې لیوانه شولې وته سره د سماتيږي یو رکعت کړو منذ کې ود شو بده خوب کې وته احتلام وشو انزال وجود ظالم بچي ظالم بچي یا منځ کې به وشه شو توجه جی درې واړو صورتونو کې مولوی صاحب استناب بکې څه بکې او داس کلاله او داس یو کو بنا نشي کولای استناب بکې وجه دا عوارض چې دي تاب او د سینې دا کله کله چیرته تاسو کې بچاره غلي نه کنه او اعتبار چې 41 ماده د العبرته للغالب الشائع لا للنادر اعتبار چاله کوم شي چې غالب وي شایع وي کوم شي چې نادر وي کله کله غیر اعتبار نه وګوري وین جن کجری وسړی لیونی شي او نام یود شي فحتلما او دا بل لو بخوب کی وکي او غمی علیه یا بیوششی اغما بیوشی راشی بدا استقبال بکی استناب بکی وجه لأنه ينظر وجود هذه العوارض کم دی وجود د دې عوارضو نو دا موږ نشو ور قیاس کولای د چا کم شي نه چې بار بار راځي هغه باندې فلم يكن في معنى ما دا نشو په معنی د اغا کی ورده به نس کم معنی چې نس راغلی دی پوز نه نتللو باندې مزید تللو باندې نس باغی راغلی الټی کولو باندې نس راغلی دا باغی ور قیاس کولای نشو بلکې خلاف القياس ته ولا وريجي په منځ کې قهوه کړه مدي سلام او د سماعتي کی تاسو پته را دلته به استناف کوي کو دا سی وکړو بنا نشي څه کوي د سره به موزه وجه سره مولي سب دا قهوه په حکم د کلام کې دا ګویا چې قصدن او د سماعت کو ګویا چې قصدن او د سماعتولو کې بنا کول شي امام شافعي رحم الله باقي قياس کړه مو دی چې نه غبل شه دي استناب بکي اذا قهقه لانه بمنزله الكلام ذکر دا کلام بشاني ولي كلام سره کله کې چې څویني نو څوي دلته څویني متاثر شي بس خليني الفاظ دي الفاظ دي خليني وتل کنه او چې خاندي نام الفاظ دي خو محمل به زیات نه زیات بلکې معنا ور کوي کنه څه نشنا شي ولیدلو دغه د سې کوي او وقاتع او كلام جلده هم ماتي داینداري ورپسې لا اکشن زیاده وګوره وین حسر الامام تاسو وګورئ دي ته به خدوله کړی دي توجه جی امام چې ده کنه اونس کې ولاړ دي او قرت کې ونه خطلو دا سه بو خور خطلو چې یو ټکم نه ورتللو اوس به څه کوي امام زه بوې د سې دی وکي بل امام دی رامخ کې ګوره شاته ټول قارین ولاړ دي قارین مراد ګوره اصطلاحي قاری دي چې وېما قارین څوک مراد دي چې درې وړ آیاتونه
یا یو غټ آیات یعنی فرض قرات باندې قادر دی غیات یادوما شاته ټول مقتدیان قارین دی او دا قرات کې ونه ختلو نو به د سی وکړه چې شاته شو بل را مخ کې کو بقای قرات دغه وکړو نو دا صحیح ده کنه ټول برګوري نو دلته دو صورت دي دی امام څومره قرات چې فرض دی هغه کړه کنه دی کاغه قرات پورا کړه دی او به شاته شو بل را مخ کې کو به هم مات شو که رکوع دلال شي څه کوي د قیامت نه صحیح خبره بلا وجه عملی کثیر وکړلو مونږ شو مات شو او که یو وړو کې آیات لوستلې دي نیمه لوستلې دي کې ونه خطرونه نشي ویلې وسیره مخ کې کو امام سی وی ټیک ده بس بنا کولای شي صاحبین وي وسیم نشي کولای او دارومدار پدې د صاحبین وې دا نادر الوجود دی دا چیرته کله کله دا لکه د قهقهی او د لیونتوب خوب کې ورته احترام کولو بشان دی او کله 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 والي باندې بنا نشي کولای نام کله کله کیږي امام سی وې نه وړه ډیر کیږي وګورئ وین حسره کچری حسره بنشي امام د قرتنا فقدم غيره مقبل را مخکیکو اجزاء من ابي حنيفه رحمه الله امام سی وې وتکافی ده وقال صاحبین فرمای لا یجزئهم نکافی کیږي ورته یعنی بنا جایز نه ده وته من بر سره کوي لانه صاحبین دلیل دار ينظر وجوده د دې وجود ډیر کم دی بس من ماتیږي ور سره د سره کوي به فاشبه الجنابه رچا پشان شو جنابت په صورت کې بنا کولې شي سره کوي بدلتم ولو امام سی وی ګور ان الاستخلاق بعله العجز دا خلیفہ جوړول کلی چې عجز موجود شي علت دا عجز راشي دلته دا عجز شو کنه شو دلته منځ کې نشو تللی به وداسه شوی وو دلته منځ کې نشي تللی قرت نشي کول وهو ها هنا الزم معنا دا چې کله سړی عاجز شي د قرت نه فرض قرت اعلاني کړي عاجز شي د قرت نه نو دا د عجز چره د هغه امام په مقابله کې چې به وداسه شي زید لازم دی لاندې وجه لیکلي لأن المحدث يجد ماء في المسجد کم سړی چې به وداسه شي امام وي مثلا نو ممکنه ده چې جمعات کې او به امون دي او بغیر د دې نه چې څوک خلیفہ جوړ کی بس وداسه کې او پس راشي امام جوړ شي فيمكنه اتمام الصلاه من غیر استخلاف هغه ته بالکل ممکنه ده چې منځ پوره کې بغیر د دې نه چې څوک خلیفہ جوړ کی اما الذي نسي هر چې هغه کس ته چې هغه ته نسيان او شقرت تیر شو جميع ما يحفظه سچ ورته یاد ټول تیر شو لا يقدر على الاتمام الا بالتعليم والتذكير هغه قادر نه دی چې مونږ پوره کې مگر تعلیم یا تذکیر سره او تعلیم او تذکیر سره خو باقاعده مونږ ماتي کې به هو کې استخلاف د سره ټیکيږي نه لنډه دا کم عجز چې د مونږ اتمام د پر د ادم قرات والا عجز دی دا ډیر الزم دی دا نه ختميږي په مقابله د هغه عجز کې کم چې وسري ته د وجه راشي چې به ودسه شوی دی غیر نادرین دا دغه جواب کوي عاجز کېدل قرت نه غیر نادر دي کیږي بار بار کیږي پوه شولې کنه فلا يلحق بالجنابه دا وسم الحق ولا نشي جنابت سره جنابت خو چیر تکل کلی یو دا خو بار بار راځي ولو قرأ مقدار ما تجوز به الصلاه دا صورت ویلو کچره لوستلو په مقدار د هغه قرات چې هغه سره مون جایز کیږي درایت لوستلو به څوک را مخ کې کولا يجوز بالاجماع وجه سره لعدم الحاجه الى الاستخلاف خلیفہ ته حاجت نو رکوع به کړي وای کنه خو کته سولان دي حشیه دلال شي وظاهر المذهب ان الاستخلاف يجوز دي صورت کې مو جایز دی علامه شامی وای سواء قرأ مقدار ما تجوز به الصلاه او لا وهو الذي ينبغي اعتماده دا شامی کې دي سي وایي کنه دوړو صورتونو کې ټیک دي دو مسلې دي یو بل الټه دي وان سبق الحدث بعد التشهد وګورئ دي تشهد کوم ځای پوری عبد ورسول پوری ته وګورئ بس عبد ورسول پوری منذ ویلو اخیری قاعده کې او به او داس شو نو به څوک را مخ کې کولای شي وای شوي کنه به دغه بیان کوي وان سبق والحدث بعد التشهد بس توزع وسلم نو کده خود به خدا به وداسه شوی څو دو صورت دي کا کوري اخیری قاعده دا سجلتي را مناسبه کوي اخیری قاعده دا عبد ورسول پوری منځ ویل واجب قاعده موکړه وس خپل به وداسه شو خپل ځان یې کړي نه دی غیر اختیاري به وداسه شو لال دي شو دستي وکي واپس راشي سلام دی واړی بس بنا به وکي
سبو کی بنا دا بنا دا کنه صرف سلام پاتې دی سلام خو واجب او کچری بزور ځان حدث کو او منځ محمد رسول پورې ویلې دی پس به منځ ختم شو ځاله مزه کوا خدای چې ناقص ختم شو واجب نه پاتې شوی څوک سلام وګورئ واذا سبق والحدث باختيار وتحدث را پس تشهدنا او دس دیو کی وسلم سلام دی واړی د ال چکله د اتمام اراده وی کوم ناقص ته پوره کوي ځکه تسلیم بده واجب دی سلام فلا بد من التوزي او دس مولا ضروری دی لیتعتا به د بار چې په سلام راتګ وکي دویم صورت وان تعمد الحدث عبد ورسول الله بس بزور او دسمات کو في هذه الحاله بدغه حالت کې بعد التشهد او تكلم يا سوق للي خبري او عمل عملا يا داس عمل کو ينافي الصلاه شي من منافي بيت وي تمت صلاته منتشو ما دا سويلي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سوى اذا قعدت اذا فعلت هذا او اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتك انا من صبر شمه ده کنه خو سیدار شامی کې دي تمت په ځمانه دي سويلي وي چې صحت صحیح به ځکه تا مخونه دي سلام پاتې دي سلام پوهیږي کنه تمت صلاته منځي صحیح شو لانه تعذر البناء بناء وسشي کوله ځکه بنا کله جایز ده چې غیر اختیاري به ودس شي مونږ مات کېدل خو بزور مات کړي دي لوجود القاطع قاضي بګراله خبرې کړي به ودس شوی بزور لكن لا اعاده عليه اعاده بنشتره ځکه مونږ خو سم شوی دي لانه لم يبقى عليه شيء من الاركان ارکان کې صفات نه دي فرض نه دي پاتې ګوره د سی وایي امام شافعي رحم الله بن السلام فرض دی غوي مونږ مات شوی دي سلام پاتې دي نو علامه شامی وایي چې لکه د سی ویل بکارو چې باقی نه د بدمانه څه شی د ارکانونو فرض یادې کني واجب په پاتې دي چې هغه څوک دي سلام دې تاسو دې شي د لګ را کوشي بس کو بس تم الصلاه من قاربت التمام كما ياتي في الصفات لكن لا اعاده عليه بزمن وي فرضا بنشتري اما وجوبا فقال في الدر المختار نعم تعاد لترك واجب السلام وفي الشاميه قوله نعم تعاد وجوبا باعاده كي او فرضا بنشتري